متصل منا إلى بهز بن حكيم عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي هذا حديث حسن. محترم دادا مشکات شریف آخری حدیث باندې اختتام د سبقونو کیږي او د مدرسې. الله دې ټولو د عظیم مجاهده مولانا نصیر الله صاحب دامت برکاتهم العالیه، مولانا محمد صاحب دامت برکاتهم العالیه، ډېر علماء کرام، محققین، مدرسین هغې موجود دي اور د منتظمینو د عظیم مجاهده خپل دربار کې قبول منظور الله وګرځوي. دغه عظیمه مدرسه محمودیه چې په هغې کې د الله د دین عظیم خدمت کیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث او دارنګه علوم فنون په هغې کې پړاویږي. الله دې ضروریات د غیب د خزانو نه الله پوره کړي، ځکه مدارس خو اکثر غریبۍ کې او ډېر نامساعد حالاتو کې خپل پروګرام چې کوم دی هغه چلوي او د الله د دین عظیم خدمات چې کوم دی کوي. نو الله دې ته ډېر سهولتونه او دارنګې وسایل مهیا کړي او د دین عظیم خدمات دی الله دا سلسله جاری ساری قائمه دائمه الله وساتي. او موږ معذرت هم کوو، لیټ شو او ټایم هم دغه دی. په بهرحال مشکات شریف سے حاشیه توبه کې نور او نورو د احادیثو کتابونو دا ذخیره مشکات شریف کې ډېر حده پورې موجوده ده. دا احادیث موجود دي مدارسو کې د حاشیه توبه نه مخکې هم دا پړاویږي، دا په منزله ده متن باندې دی او نور چې کوم دی لکه دور حدیث دا په منزله د هغې د شرح باندې دي. که امام بخاري رحمت الله علیه کتاب ته دا اعزاز حاصل دی چې د مشکلاتو د حل لپاره د هغې ختمونه چې کوم دی کیږي، نو دارنګې د صوفیه کرامو په هغې درسونو کې او په حلقو کې به د مشکات شریف درس چې کوم دی کېده. سید احمد شهید رحمت الله علیه چې کومه قافله وه مجاهدینو، نو هغې کې به شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه د مشکات شریف چې کوم دی درس کو، او بیا به سید احمد شهید رحمت الله علیه د هغې نکات او رموز او اسرار به چې کوم دی د هغې بیانول. علما په نظر کې هغې دا وایي چې یعنې دا حجت الله البالغه چې کوم د امام شاه ولی الله رحمت الله علیه کتاب دی او د احکامو د شریعت په اسرار او رموزو باندې د هغې ډېر لوی چې کوم دی کتاب دی او د هغې په نظیر تر اوسه پورې په اسرار رموز او احکام د شریعت باندې د هغې نظیر نه میلاویږي. نو د هغې ګویا کې دا د مشکات شریف چې کوم دی شرح ده او دارنګې چې کوم دی دا گویا کې همدغه د مشکات شریف شرح ده. علماء کرامو په نظر کې هم د دغه چې کوم دی مقام دی. دې وجې نه د بخاري شریف او دارنګې د مسلم شریف نه پس د ټول نه زیات شروع هغه د مشکات شریف چې کوم دی لیکلي شوي دي. د مشکات شریف د هغې مصابیح السنه یو مدون او مکمل شکل دی چې کوم مصابیح السنه د حسین بن مسعود الفراء البغوي رحمه الله چې کوم ته محی السنه ویل کېدی شي، هغه کوم کتاب لیکلی مصابیح السنه دا د هغې مکمل شکل دی او د هغې تکمیل دی دلته چې کوم دی کړی دی او د هغې یو مدون شکل دی. او هغه ته خو محی السنه ځکه ویل کېدی شي چې کله هغه کتاب ولیکه د شرح السنه په نوم باندې خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده
رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل احیاک الله کما احیت سنتی. الله دې تاسو دا ژوندی لري لکه تا زما چې کوم دی احیا د سنت وکړه، زما حدیث دا احیا دې وکړه، نو الله دې تا هم چې کوم دی ژوندی ساتي او الله دې تا ته ډېر خیر درکړي. دې وجې نه هغه ته محی سنه ویلی کېدی شي. هغه 2 فصلونو باندې دا کتاب لیکلی. اول فصل کې به د شیخانو احادیث ذکر کېدل او په 2م فصل کې به چې کوم دی نور احادیث پای کې ذکر کېده. لیکن کله په 8مه صدۍ کې بیا شیخ ولی الدین تبریزي رحمه الله راغی، نو د هغې اثر نو تدوین یې وکړو، د هغې تکمیل یې وکړو او سره 3م فصل چې کوم دی اضافه کړو. او په 3م فصل کې هغه احادیثو چې کوم د نورو کتابونو هغه هم سنن چې کوم دی او دارنګې هغه احادیث چې کوم دی هم پای کې و چې کوم د شیخانو ذکر کړي. امام بخاري رحمت الله علیه، امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي، لیکن مصابیح السنه کې هغه ذکر دی نو یو سره د هغې اضافه وکړه، نه 3م فصل چې کوم دی د هغې نه جوړ شي. او شیخ حسین ابن محسود الفراء البغوي رحمه الله چې کوم مصابیح السنه لیکلي و، نو هغې کتاب حواله هم نه وه، د راوي حواله هم نه وه، نو د سره د کتاب او د راوي حواله هم چې کوم دی ذکر کړه. او دارنګې چې کوم دی هغې سند هم ذکر کړه، ځکه سند خو د دین حصه ده. الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند د دین حصه ده، که سند نه خو بیا به د چا ځان نه څه خبرې جوړولې، دین ته مې منسوب کولې یا رسول الله وسلم ته مې نسبت کو. دې وجه نه سند چې کوم دی دغه سند ضروري دی په دین کې. دا دین ټول د سند په ذریعې سره موږ ته چې کوم دی را رسېدلی دی او د استادانو په ذریعې سره رسېدلی. هر کاری کې به استاد باشد، عقیدانم کې به بنیاد باشد. کم کار چې به استاد یا خو به بنیاد. دې وجه نه چې کوم دی هغه زمونږ کابر بزرګان هغه به سند او د راوي به ډېر زیات چې کوم دی خیال ساته. لکه یو راوي متعلق وایي چې هغې وایي چې موږ به کله د یو راوي نه حدیث چې کوم دی واورېده، د یو استاد نه حدیث واورېده، نو بیا موږ لاړو د کلي علاقې ته، دا کور خو شاته پوښتنه مه کول دا سړی څنګه سړی دی، د کور اولاد څنګه دی، نیک دی، او دارنګې چې کوم دی بد سړی دی، او دارنګې چې کوم دی دروغجن دی، یا دارنګې چې کوم دی صادق دی، څه دی. خلکو به یې ولې رشته ورسره کوي، موږ یې رشته ورسره نه کوو، خو لیکن دا ګورو د رسول الله وسلم حدیث مبارک مو ته اورېدلی دی. په کار دا ده چې موږ د هغې تحقیق وکړو، موږ د هغه تحقیق کوو، هسې نه چې دا سړی چې کوم دی صحیح نه وي او موږ د رسول الله وسلم حدیث چې کوم دی هغه غلط طریقې سره چې کوم دی د نقل کړو، نو دا به ډېره بده خبرې. د دې وجې نه هغې په دې کې ډېر ناکو. مشکل شریف د صاحب د مصابیح السنه باندې چې کوم دی دا اعتراض به خلکو کو چې کتاب هم نه یې لیکلی، حواله هم نه یې لیکلی، نو د چې کوم دی د کتاب او د کتاب سره چې کوم دی د هغې حوالې چې کوم دی د هغې نوم یې ورسره ذکر کوو. نو بهرحال دا یو مشکات شریف یو ښه چې کوم دی احادیثو یو کتاب دا مخې ته چې کوم دی راغی.